د قرباني عمل دا یو داسې عمل ده چې دغه قرباني تاریخ پس منظر دغه ابتدا دا تاریخ دومره وګده چې د بل عمل تاریخ په دومره وګ نه ځکه چې د بعض اعمال داسې چې هغه مونږ ته د یو پیغمبر د شریعت نه حاصل شوی دي بعض اعمال داسې چې هغه مونږ ته د بل پیغمبر د شریعت نه ملاوي شوی دي بعض اعمال داسې چې هغه مونږ ته د بل پیغمبر د شریعت نه حاصل شوی دي او داسې دا چې د روزې آغاز د یو ځای نه شوی ده د لمانځه آغاز د بل ځای نه شوی ده د روزو دغه سه د زکات او داسې د جهاد دغه آغاز د بل ځای نه شوی ده نو دا ټول عبادت داسې دي چې دغه تاریخ وګ نه ده خو قرباني یو داسې عمل ده داسې عبادت ته چې دغه تاریخ ډیر زیات وګ ده ډیر وخت پس منظر ده د حضرت آدم علیه السلام نه راونیسه دا قرباني د هغه وخت نه شروع ده تر اوسه پورې دغه قرباني شروع ده د حضرت آدم علیه السلام دوه زمانو حابیل او قابیل دغه دواړه د قرباني نظر منل او قرباني کوله د یو قرباني قبول شو د بل قرباني قبول نه شوله نو دا د قرباني ابتدا د یو وخت نه ده تر اوسه پورې د قرباني ابتدا ده نو ګوریا د قرباني په ټولو نه اهمه فلسفه چې کومه ده هغه صرف د الله تعالی رضا ده علامه ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر ابن کثیر کې د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی په حواله سره دا خبره نقل کړې ده وایي د حضرت آدم علیه السلام دوه زمانو حابیل او قابیل حابیل دا ویلی و چې زه قرباني کوم د قرباني دا ساروی و او قابل چې کوم هغه چې زه قرباني کوم د هغه قرباني شو د غلا اناج وړو یا داسې غنم دا شی قرباني کوم او بیا د یو وخت په زمانہ کې د قبولیت تر مدار په دغه شی باندې و چې به قرباني کوله به هغه شی په یو ځای باندې کې خود او د اسمان د طرف نه به ورته هغه ور به هغه شی ختم کاوه خور به کله چې هغه شی باندې ور راغی ختم یې کو یو ور ځان سره یې وسوځاو یو خور بیا به چې د سړي قرباني قبول شو او کچا قرباني ته ور نږدې نشو بیا د قرباني نه قبول ده نو داسې حابیل چې کوم سره وایو آیا کې خود قرباني کوله د قرباني قبول شو د قابیل ولا قرباني دا قبول نشوله نو دا پس منظر د یو وخت نه روان ده د آدم علیه السلام د دور نه او قران کریم آیت اذ قرب قربانا دغه متعلق دا خبره ده چې مخکې دور کې خو قرباني به کوله خو د قرباني احکامات په ځانته هغه غوخه بده نه خوړله داسې جهاد به کاوه خو مال غنیمت په چکم ورته حاصل شو هغه نه فائدہ نه حاصله ولې خو نن سبا امت محمدیه باندې الله تعالی یو خاص کرم کړی دا خاص انعام ور کړی دا چې کچیرته قرباني وکي قرباني غوخه هم تاسو خوړل شي او کچیرته تاسو ته مال غنیمت حاصل شي مال غنیمت هم استعمالولای شي نو دا څومره د الله تعالی غټ فضل او کرم ده نو خلاصه دا ده چې د قرباني فلسفه د قرباني بنیاد د قرباني ابتدا د حضرت آدم علیه السلام د دوه زمانو نه تر اوسه پورې دا بالکل جاری او ساری ده او داسې نبی علیه السلام چې قرباني کړې ده هغه نه ونی تر اوسه وخت پورې د قرباني یو داسې تسلسل داسې زنجیر کړی دی چې تر اوسه پورې یو کړی هم نه د غایب شوی نو دا په تواتر سره د قرباني مونږ ته رسیدلې لکه څنګه قران کریم په تواتر سره مونږ ته رسیدلې داسې قرباني هم را رسیدلې ده نو دا قرباني یو داسې عمل ده چې دغه تاریخ په نورو عبادتو نه په نورو کارونو ډېر زیات تفصیلی ده ډېر زیات وګده لمونځ فرض شوی د ورسته حج فرض شوی د ورسته داسې نور عبادت فرض شوی د ورسته خو دا قرباني ابتدا د آدم علیه السلام د دور نه دا شروع ده